موږ ته ډیوریشن څلور میاشتې ورکړی، څلور میاشتې هم څه ورکړی، ډیوریشن ورته ورکړی دی. انشاءالله کوشش کوو څلور میاشتې کې کور کو، خیر دی که یو څو ورځې اضافه شي څه مسله نشته. صحیح ده. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول مخکې یو پوینټ دا چې تاسو مخکې ما ویلو، تاسو الحمدلله کمپیوټر باندې اکثره څه کېږئ، په وینډوز سره اشنا هستئ. څه هستئ؟ اشنا هستئ که نه. سمپل راځو منګه په وینډوز کې دا وایي چې وینډوز کې موږ سره ځینې ټریکس دي. څه دي؟ ټریکس دي. تاسو په ټول الحمدلله یوزر اکاونټ ویلی. څه به ویلی؟ یوزر اکاونټ به ویلی. زه تاسو ته یوزر اکاونټ باره کې څه در کومه، تاسو ته انفارمیشن در کومه د څه باره کې، د یوزر اکاونټ باره کې. स्टार्ट शू हाँ यूजर अकाउंट अवल स कार गई सही शू और यूजर अकाउंट संग जुड़ेगी और यूजर अकाउंट संग डिलीट कीगी और यूजर अकाउंट पासवर्ड संग लगेगी संग खत्मेगी और कम ज़ैन मन को यूजर अकाउंट मैंने पासवर्ड लगू खत्म शू दीवान बहस को मंगा सही शू अवल को यूजर अकाउंट बारे के ठुल मालूमात लरे सो गोइले शे यूजर अकाउंट सदे और सदा पार इस्तेमाली की यूजर द पार यो अकाउंट है लगे जब मिसाल तो सदर कम द इंस्टीट्यूट दे आबिद इंस्टीट्यूट दे पदे इंस्टीट्यूट के चीज़े लांद डेरी कमरी दी कंप्यूटर सेक्शन दे इंग्लिश सेक्शन दे साइंस सेक्शन दे वो चिकला बरा मेन गेट बंदी का ना बाकी ताज़ा लगी इधर इधर लांद रखा था किधर से लांद नशरात लेता दा हो मेन गेट यो बल गेट हम लरी ऐसे खबर आता का ना उसका दा गेट बंदी बल गेट ना रात ले शे का ना कच्चर दा गेट भी का गेट भी रात ले शे बल गेट हो का बल गेट भी रात ले शे हो ना अब कतो वे ची दा गेटम बंद शवे दाम बंदे जियो बल गेट जुलम ची दे जाने पे दाखिल शमा दे गेट द यूजर अकाउंट वी द यूजर यो अकाउंट हो दास यो अकाउंट ची दास यो गेट हो ची अगेनम त विंडोज से दाखिल देश अगेनम से कवले शे विंडोज से दाखिल देश लका मंग ची विंडोज से दाखिल को यो अकाउंट मौजूद बाय क्लिक को विंडोज से जू कना दास यो गेट त बलम जोड़ा शे ची दा गेट न सो की न नोजे लका तासु खपल कोर लरे कोर तो यो गेट के दो गेट के दे गेटम दाखिल दे दिनम कपदी पासवर्ड लगी ताला लगी दिन दाखिल दे शे बरा बजेया कना और कपदी ताला लगी यो छ के नश दो तवलाड़ बे ये ताला मत ये बच्चा भी रावड़ी ये पासवर्ड तवर के ये बस के खत्म है लिहाजा दोस्त यो विंडोज तन नवजे आ विंडोज से कम डोर दे गे दसो यू अकाउंट वयू सोर दवयू अकाउंट दी बने पुश कना कांसेप्ट मुहिम दे चिकरा तासु कांसेप्ट पुश और बांधी उसबाने बे क्लियर शो समस्या नष्ट वही यूजर ही यो तो पासवर्ड पर शो वर्क से यो तन का कंप्यूटर की कुमा डेटा ही दे द्वारा के ऊपर मला दिए यानी दे यो पासवर्ड शाखत नहीं करा दे बल की खुदा दा गई कना डेटा गोरी कंप्यूटर की मुहिम शे चदे कना आगा ड्राइव दे डी ई एफ दा ड्राइव दे सही दा आगा ड्राइव के जस्ता डेटा प्रति आगा महफूज है खुक प जमा यो अहमद यूजर दे यो जान यूजर दे अहमद यूजर बने मा लाख को लगाओ खुक जान दाखिल शि जान हा डेटा एक्सेस कोली शि खुक प दी यूजर की जमा او په डेटा باندې بندیزو لګم به د نشي کولای به درته طریقې ټریکونه درته خیم هم د وینډوز یو څو ورځې به زمونږ په وینډوز کې صحیح ده چې څنګه مونږ کولای شو په یوزر باندې ډیټا سکو بند کو تاسو کولای شئ ځینې سوال دی هغه سره یاداښت کوي بیا کور کې کوم سوال درته پیدا کیږي لار کې کوم پیدا کیږي ځان سره وړه کتابچه برابر کړئ کې لیکل چې ځل باندې پوښتنه کوي دغه طریقه ده صحیح ده اوس دا سوال ما حل نه کړه دا کنه حل نشو دا د دستر یاداښت کی ته به دا پوښتنه بل وخت نه وکړي چې څنګه کیږي ځکه چې زه راغی به ته هم چې دا غځای دی
خو تر څو پورې ما ځواب کړلی ته کولی شي مسلسل پوښتنه وکړي. صحیح ده. همدې یوزر اکاونټ کې د خو هغه ریسټرکشنز کې چې بندیزونه چې موږ کله پې لګو هغه ځینې کېږي. یوزر اکاونټ ما ته مثال د ډور درکړه. څه درکړه؟ د ډور درکړه. 3 قسمه اکاونټ موږ لرو. په کوم ځای کې؟ په موږ په وینډوز کې. یو چې د موږ سره کوم یو دی؟ بلټن دی. کوم یو اکاونټ دی موږ سره؟ بلټن یوزر اکاونټ. او بل موږ سره کوم یو دی؟ نن بلټن یوزر اکاونټ. او بل موږ سره سیسټم یوزر اکاونټ. دا تاسو څه پور نه یو دی ګوره. دا څوک نه خي چاته. بلټن یوزر اکاونټ، نن بلټن یوزر اکاونټ او سیسټم یوزر اکاونټ. بلټن موږ طبيعي ته وایو. څه ته وایو؟ طبيعي. یو شی طبيعي لکه ته خوراک کې اوږې کېږي طبيعي اوږې کېږي. نو بلټن یوزر اکاونټ دا زمونږ هغه اکاونټونه دي، هغه ګیټونه دي، هغه ډورونه دي چې د زمونږ په کمپیوټر کې د کمپنۍ لخوا جوړ شوي دي. بس دې کې موږ کولی نشو چې کار وکړو. یا زموږ څه وایو؟ بلټن. او دا دوه دي. کوم ایڈمنسټریټر او بل شی دی ګیسټ دی. یو موږ سره څه دی؟ ایڈمنسټریټر دی او بل موږ سره څه دی؟ ګیسټ اکاونټ دی. ښه. او دې کې یو پوینټ بل هم دی. دا په عادي حالت کې شي خبر است دی. دا په ډیفالت حالت کې ډسیبل وي. ډسیبل مطلب څه؟ غیر فعالی ده. څنګه یې؟ غیر فعالی. لکه ګوري ښه تاسو چې کمپیوټر کې ډسیبل ګوري یو شی چې غیر فعالی کنه اوبه څنګه معلومه وي؟ زیز دې کې درته ښیم. بلټن اکاونټ مونږ ویلي هغه اکاونټونه دي چې هغه د مایکروسافټ د کمپنۍ لخوا تیار جوړ شوي. ته دا حاجت نشته ته پکې جوړ کړي. خو چې کله تاسو وینډوز انسټال کړئ هغه ډسیبل غیر فعالیت نشي لیدای. څنګه وی ګوري؟ تاسو چې کله راشي د مای کمپیوټر باندې رائټ کلیک وکړئ دلته راشي کوم ځای ته؟ مینیج ته. کوم ځای ته راشئ؟ مینیج ته راشئ. په مینیج کې چې دی دلته موږ سره چې دی څه دی؟ لوکل یوزرز ان ګروپس. دا ډبل کلیک کړئ. لوکل یوزرز ان ګروپس ډبل کلیک کړئ. بیا یوزرز ډبل کلیک کړئ. نو که ستاسو خیالي که دلته وګورئ ایډمنسټریټر او ګیسټ دا علامه ور باندې شته که نشته؟ دا علامه لري که نه لري؟ وینئ دا ډسیبل دي. د غیر فعال دي. ګورئ دا شته خو چا ته پته نه لګېږي. ډي اکټیویټ دلته لیکلي څه؟ بلټن اکاونټ فار ایڈمنسټریټینګ، بلټن اکاونټ فار ګیسټ اکاونټ. دا بلټن اکاونټس دي. ګورئ چې کله تاسو کمپیوټر کې وینډوز انسټال کړئ دا به راغلي خو دا به بند دي. دا به څنګه وي؟ بند به وي. تاسو به یې کتی نه شئ. لکه ما پکې اکرم اکاونټ نوی جوړ کړی دی خو دا پکې څه دي؟ دا پکې اوس بند دي. زه غواړم ایڈمنسټریټر اکاونټ هم انیبل کم، فعال کم، ګیسټ هم انیبل کم، دواړه فعال کم. سمپل ایڈمنسټریټر چې فعالوم رائټ کلیک ورباندې کوم پراپرټیز ته راځم. کوم ځای ته راځم؟ پراپرټیز ته. پراپرټیز کې اکاونټ از ډسیبل دی کنه. دا ټک مار نه وباسم اوکې کومه بس دا اکټیویټ شو. ګورئ فعال شو کنه. او که ګیسټ اکاونټ انیبل کړئ کنټرول پینل ته بلاړ شي. یوزر اکاونټ ان فیملی سیفټي ته بلاړ شي. یوزر اکاونټ ته بلاړ شي. په یوزر اکاونټ کې به مینیج ان ادر اکاونټس ته لاړ شي او په دې کې به دا ګیسټ باندې کلیک کړي او دا به ټرن آن کړي. نو ګیسټ هم پکې څه شو؟ آن شو. نو اوس بلټن دو اکاونټ چې دي هغه مونږ کولی شو اکسس کو لاسرسی ورته ولرو. هغې باندې مونږ کولی شو څه وکړو؟ کمپیوټر ته لاګین شو هغې نه وځو. نو دا بلټن اکاونټس دي. دې باندې پوه شوئ؟ زه ځم بیرته ګیسټ آف کومه ټرن آف د ګیسټ اکاونټ. اوس تاسو دا ګیسټ اکاونټ وګورئ دې نه پې پاسورډ نشئ لګولی. ګیسټ اکاونټ نه بل ځای نه پاسورډ لګوی شو، رینیم کوی شو، هر څه پې کوی شو خو دې ځای نه نشئ کولی. ایډمنسټریټر دا هم څه کومه ورته مې ایډمنسټریټر څه کوه دې دا آف کوی شم نه. کوم ځای ته به ځم؟
دلته به رائټ کلیک په وکم پراپرټیز ته بیا راشم اکاونټ از ډیسیبل په ټیک مارک کوم اوکې وکم همیشه د پاره یاد لرئ خپل کمپیوټر کې ایڈمنسټریټر اکاونټ انیبل مساته دا ډیسیبل غیر فعال ساتي ګټه څه ده ګټه دا ده که چېرته تاسو په کمپیوټر کې څه مشکل رامنځته شي او تاسو چې زما کمپیوټر کې زه اکرم یوزر کې کار کوم او په اکرم یوزر کې څه مسله منځته راغله او زه کولی شم دا اکرم یوزر اګنور کوم رائټ کلیک وکړم ډیسیبل کوم او دا انیبل کوم اق یوزر کې به زما صحیح کار کیږي بیا ایڈمنسټریټر کې بل پوینټ کلم چې تاسو ایڈمنسټریټر اکاونټ کې کار کوئ نو تاسو سیستم سپیډ کمیږي نو ایڈمنسټریټر اکاونټ تاسو ځان سره وساتئ بیک اپ کاپی تاسو سره او تاسو په اکرم یا بل یوزر کې کار کوئ نو تاسو سره تاسو کمپیوټر به صحیح سپیډ وي خي سپیډ به صحیح خوي به دا تخم سیستم سپیډ څنګه ګیسټ او ایڈمنسټریټر د دوه ترمنځ فرق شي ګیس وګوره ایڈمنسټریټر هغه اکاونټ چې کینګ دی کینګ مطلب د هر څه کوي چې مکمل اتارټي لري د مکمل صلاحیت لري چې کمپیوټر کې پروګرام انسټال کی کمپیوټر نه پروګرام ریموو کی هر څه کوي شي خو ګیسټ اکاونټ چې دی ګیسټ د یو سړی از ا ګیسټي لکه تاسو کله میلمه راشي کنه خو یو سړی دیوالونو کې بناستي کنه شي کولای نو شي نشي کولای اوس کدا ته په دې ګیسټ اکاونټ کې ته کار کوي نو ته به د ګیسټ په د میلمه په شکل باندې کار کوي ته یو پروګرام انسټالوي شي نو یو پروګرام ختمول شي ته هیڅ نشي کولای دی باندې پوه بل د ګیسټ لخوا مونږ بندیز نشو لګوي د ایڈمنسټریټر لخوا مونږ په ګیسټ په هر یو بندیز لګوي شو زمونږ اصلي اکاونټ کې مې دی ایڈمنسټریټر دی خدا بیلټ ایڈمنسټریټر مونږ رستم لرو دی باندې پوه شي کنه چې مونږه په دې حالت کې درې قسمه یوزر اکاونټ لرو یو بیلټن نن بیلټن سیستم بیلټن هغه اکاونټس دي چې هغه د مایکروسافټ لخوا جوړ شوی او بای ډیفالت یې په دې حالت کې هغه ډیسیبلی غیر فعالي څنګه به ګورو مای کمپیوټر نه څنګه به انیبل کوو دې ځای نه ګیس په کوم ځای نه انیبل کوو کنټرول پینل یوزر اکاونټ نو هغه ځای به ډیسیبل کوو ایډمن به دې ځای نه انیبل او ډیسیبل کوو بیا مو ویل چې ایڈمنسټریټر اتارټي لري ګیسټ نه لري صحیح شو بنګوي شو ایڈمنسټریټر نه ریسټریکشنز یا بندیزونه ولګو په ګیسټ باندې خو دا ګیسټ د موږ نشو کولای ځکه میلمه صلاحیت نه لري لکه څومره اکاونټ دی په کمپیوټر لیپ دا ټول شي دي ګیسټ اکاونټس اوس پاره کې تاسو مینیج ته تلم نشئ پاره کمپیوټر کې تاسو مینیج ته نشئ تلای بندي نو مینیج ته نشئ تلای تاسو ولې ګیسټ دی ګیسټ کې به تاسو مینیج کې کار نشئ کولای راځو نن بلټن یوزر اکاونټس ته چې دویم دي زمونږه نن بلټن یوزر اکاونټس د هغه اکاونټونه دي چې موږ یې خپل جوړو چې موږ یې څه کوو خپل جوړو زه تاسو ته اگزامپل درکوم تاسو لاړ شئ کنټرول پینل ته یوزر اکاونټس اینڈ فیملی سیفټي ته لاړ شئ یوزر اکاونټس ته لاړ شئ او راشئ مینیج انادر اکاونټ ته او تاسو چې کله نوی اکاونټ جوړوئ څه به کوئ کریټ ا نیو اکاونټ به کوئ که نه داسې نه به جوړوئ که نه چې تاسو کریټ نیو اکاونټ جوړوئ فار ایگزامپل ایس ټي ډي اکاونټ ایس ټي ډي اکاونټ ما ته دلته لاندې دوه آپشن راکړي سټینډرډ جوړی که ایڈمنسټریټر جوړی راکړي که نه اوس موږ دا وایو که نه چې زموږ سره نن بلټن اکاونټ هم دوه قسمه دی یو موږ سره کوم یو دی لیمیټډ اکاونټ دی کوم یو دی لیمیټډ دی لیمیټډ مطلب دا محدود اکاونټ دی یا موږ وایو سټینډرډ اکاونټ سټینډرډ اکاونټ مطلب څه دی محدود الته موږ په هغه کې کوم اکاونټ ویلې په یوزر اکاونټس کې دوه دي که نه یو سټینډرډ دی بل شی دی موږ سره ایڈمنسټریټر دی یو سټینډرډ دی بل شی دی ګورئ چې کله سٹارټ کنټرول پینل ته راشئ یوزر اکاونټس ته راشئ یوزر اکاونټس ته راشئ مینیج ته راشئ او کریټ ا نیو اکاونټ ته راشئ نو جوړو مې که نه څه بنې ایس ټي ډي کمپیوټر نو سټینډرډ جوړی که ایڈمنسټریټر جوړی که سټینډرډ انفارمیشن ورکړي دي سټینډرډ اکاونټ چې تاسو جوړ کړئ که نه
نو په دې سټینډرډ کې تاسو نشئ کولی چې کمپیوټر کې څه وکړئ سافټویر انسټال کړئ لکه دا ګیسټ غوندې کار کوي سټینډرډ به څه غوندې کار کوي ګیسټ صرف فرق دا چې هغه بلټن دا نن بلټن دی بس فرق دا چې هغه بلټن دی او دا نن بلټن دی نو دا د ګیسټ سکیورټي په نشي هیڅ شی په نشي کوي او اډمنسټریټر هغه غوندې دی صرف هغه اډمنسټریټر چې دی هغه بلټن دی او دا نن بلټن موږ خپل جوړو یو شی دی خو یو پوینټ دی بیا ګیسټ د دې سټینډرډ نه قوي دی هغه اډمنسټریټر د دې اډمنسټریټر نه څه دی قوي دی دی باندې پوښی کنه دی باندې پوښی د خبره باندې نو دی باندې به تاسو کولای شئ چې یوزر جوړ کې پاسورډ هم پیولای کې پر وخت پوهیږئ دې نه چې پاسورډ په لګوي یوزر باندې کنه خو اسانه طریقه تاسو ته خیمه چې تاسو غواړئ په یوزر پاسورډ لګوي تاسو مای کمپیوټر باندې رائټ کلیک وکړئ مینیج ته راشئ مینیج کې تاسو کولای شئ چې لوکل یوزر سره راشئ یوزر سره راشئ اوس اکرن رائټ کلیک وکوم سیټ پاسورډ دا سمپل طریقه ده سیټ پاسورډ پر سیټ کلیک کړئ او دلته هم پاسورډ ورکا دلته هم ورکا سمپل اوکې کا بس خلاص پاسورډ په دې یوزر باندې څه شو ولګیږي هغه بڑبڑونه بخلاص چال تلاړ شو ولته پاسورډ په ولګي سمپل په یوزر باندې رائټ کلیک وکا او سیټ پاسورډ کلیک کا پروسیډ کا دلته پاسورډ تور کا دلته ورکا خلاص مثال راکرم مثال شي مثال پاسورډ ورکه دا نن بلټن او بلټن کولای شي هم دي د اریو باندې پاسورډ لیدل لګوي شي نن بلټن او بلټن کې دي دا کی وای نو اوس دا اډمنسټریټر بلټن دی کنه ګیسټم بلټن دی کنه چې اکاونټونه جوړ کیستا کمپیوټر کې چې څومره اکاونټونه ویل د ټول راځي ک بلټنی کنل بلټنی کاری وی اریو ته پاسورډ لیدل نه ورکوي شي رائټ کلیک پیو کا سیټ پاسورډ کلیک کوا دا دوی چې بلټن او نن بلټن کې دي دا کی د دې او د جنم کوي شو مطلب د جنم منګه یوزر جوړ کو رائټ کلیک کو نیو یوزر کلیک کو د جنم منګه لیمیټډ اکاونټونه جوړو بلټن اکاونټونه جوړولای دا به یوزر د نیم ور خو تاسو کله خې یوزر جوړوي تاسو به اډمنسټریټر آن کړئ دا به آن کړئ دې ته باندې نه وځي هغه کې ویل د مینیج تراشه رائټ کلیک وو ک نیو یوزر وو کلیک کړئ سپیشلی باندې قوي یوزر چې جوړوي او کنه زه اکرم کېم په دې یوزر کې دا نن بلټن دی په دې کې چې جوړ کوم دا وی کې ډېر ضعیفي نو ځکه چې کله اکاونټ جوړوي قوي اکاونټ اډمنسټریټر ته به داخل شي انیبل وکړي الته مینیج تراشه رائټ کلیک نیو یوزر کلیک کړئ الته وتور کې فار ایگزامپل ورکوم چې جان فل نیم ورکوم احمد الله خان ډسکرپشنز ورکوم هاي احمد الله پاسورډ دلته پاسورډ کې دلته مور کې یوزر مست چینج پاسورډ اٹ نیکسٹ لوګن دا ټیک مار نو واسي چې ټیک مار کې کله ته داخلي کې بار بار تاسو پاسورډ پښتنه کې نوې کیږي پاسورډ نو دا به ټیک مار نو واسي او پاسورډ نیور ایکسپریس دا به ټیک مار کې دې کار څه دی ساسو پاسورډ باندې ایکسپایر کی ګورې ښا ار یو کمپیوټر کې پاسورډ 200 خورځي وخت لري څومره وخت لري 200 خورځي وخت لري ښا چې کله اکاونټ جوړوي پاسورډ نیور ایکسپایر وخت لري تاسو پاسورډ به نه ایکسپایر کیږي اکثر خلک ما کمپیوټر ته پاسورډ کړی اوس کار نه کوي نو هغه ایکسپایر شوی و چې کله اکاونټ جوړوي تاسو پاسورډ نیور ایکسپایر وخت لري ورته بیا هغه پاسورډ ماتيږي سم مسله نشته خو مطلب تاسو کولای شئ دی جن سکی او دا ورکه د خبره ده دا کریټ کی چې کریټ هم کو ګور جان جوړ شو کنه فل نیم یې څه دی احمد الله خان ډسکرپشن یې څه دی هاي احمد الله خان او پاسورډ یې متورک راګ لګ برته کوم سټ پاسورډ به ترې نیو کوم پاسورډ بل پاسورډ دلته ورکا دلته دوړ یو شانتي اوکې کوم پاسورډ واخلي دی باندې پوښښ نو دي ته وی نن بلټن او سیستم یوزر اکاونټ چې دی دا د ام سی ټي پی متعلق دي دا سیستم یوزر اکاونټ چې دی دا لکه ډي ایچ سی پی سو ډي ایچ سی پی یا ډي ان ایس ډومین نیم سیستم یا اف ټي پی فایل ترانسفر پروتوکول د ام سی ټي پی پروګرام کیږي نو دا بیا په سیستمونو باندې څه کول دي بندیز دي د جن غواړي پنځم کمپیوټر شټ ډاون کې چې د غواړي لسم شټ ډاون کې لاګ آوټ کې لاګ ان کې او دا موږ په سرور باندې بیا کوو نو دا بیا څه سوي نه جی خبره د ام سی ټي پی پروګرام کې دا کیږي بهرحال زموږ عمومي خبره نن چې وا په نن بلټن اکاونټ کې وا
ځکه بلټن یوزر اکاونټ سره هم زمونږ کار نشته، هغه جوړي صرف ګوري موږ انیبل ډیسیبل کوي، دا یې څومره رایټ لري څومره حقوق لري هغې نه ځان خبرو، او سیسټم یوزر اکاونټ نه زمونږ مسله نشته. زمونږ نن بلټن سره وه چې موږ یو کمپیوټر کې یوزر څنګه جوړو، یوزر اکاونټ نه هم جوړوی شي دی ځنه، پاسورډ به څنګه لګو، پاسورډ هم چې ولګوو بیرته څنګه ریموف کوو پاسورډ، همداسې نه بیرته کولی شي، دا سمپل طریقه ده. یوزر اکاونټ نه هم کوی شي، دې ځنه هم کوی شي. او موږ څنګه کولی شو چې ګیسټ وپېژنو، څنګه کولی شو چې بلټن وپېژنو، نن بلټن وپېژنو، او کولی شي منیج نه څه کوي تاسو وپېژنئ. نن به انشاءالله دومره بس یوزر اکاونټ کې نور درس هم شته، نو انشاءالله هغه سبا ته ووایي. پوه شئ درس باندې نن څه مسله شته؟ نشته. چا چې وینډوز ویلې د هغې پکې دا ویلي دي دلته